सूरह निसा आयत नंबर 76 जी 76 नंबर आयत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا अल्लाह जल्ल जलालुहु द आयत नंबर 58 द टोली दुनिया मोमिनानु मुसलमानानु ता द इस्लाम द यवी अहम फरीज़ी چې هغې ته نوم د جهاد ورکړی شوی دی د ټولې دنیا مسلمانانو ته الله ترغیب ورکوي چې تاسو د جهاد دپاره تیار اوسېږئ ځکه جهاد د الله په نزد ډیر اهم او محبوب عبادت دی جنت ته د ټولو نه مختصره لاره هغه لار د جهاد ده نبی علیه السلام مبارک فرمایي د الله په دربار کې د ټولو نه بهترین عمل دا دی چې یو مسلمان د جهاد په صف کې د دشمن د مقابلې دپاره ولاړي نبی علیه السلام مبارک دا هم فرمایلی وعلموا ان الجنه اے خلکو تاسو دا اعلان د زړه په غوږونو باندې واورئ چې جنت د تورو د سورو د لاندې دی نبی علیه السلام مبارک په خپل عمل سره هم ټولې دنیا ته دا خبره واضحه کړې ده چې جهاد دومره بهترین عمل دی چې د جهاد په میدانونو کې نبی علیه السلام مبارک خپله وینه توی کړې ده نبی علیه السلام مبارک د جهاد میدان ته په خپله باندې د مدینې منورې په 10 کاله کې 20 شپېرې کوشوی دی نو الله فرمایي چې زما محبوب د جهاد میدانونو ته کوز شوی دی ای د ټولې دنیا مسلمانانو تاسو به هم د جهاد دپاره تیار اوسېږئ بیا پرونی چې کوم آیت ما تاسو ته تلاوت کړی و د هغې ترجمه مې هم کړې وه یعنې آیت نمبر 75 په آیت نمبر 75 کې الله جل جلاله د جهاد حکم ذکر کو چې جهاد څه حکم لري او جهاد به کله کولی کېږي او جهاد دپاره به تاسو کله راوځئ نو الله جل جلاله فرمایي چې جهاد د 2 خبرو دپاره کېږي جهاد د دې دپاره کېږي چې اسلام غالب شي جهاد د دې دپاره کېږي چې مسلمانان کمزوري که نارینه دي که زنانه دي که ماشومان دي تر څو چې د ظالمانو د ظلم نه خلاص شوي نه الله فرمایي تر هغې وخته پورې به تاسو جهاد کوئ وس کله چې اسلام غالب شو اسلام ته ترقي میلاو شوه یا مسلمانان دومره زورور شول مسلمانانو په ټوله دنیا باندې قبضه وکړه تر دې پورې چې د ظالمانو د ظلم نه مسلمانان خلاص شول بیا الله فرمایي جهاد نشته وس که مونږ د چا نه تپوس کوو چې آیا جهاد څه حکم لري جهاد شته او که نشته دی نو مونږ ته د چا د فتوو ضرورت نشته مونږ ته قرآن کې الله واضح حکم کړی جهاد به تر کوم وخته پورې کوئ الله فرمایي تر هغه وخته پورې تر څو پورې چې اسلام نه غالب شوی وس تاسو اسلام غالب دی که مغلوبه دی اسلام مغلوبه دی اسلام نه دی غالب که یو سړی وایي چې اسلام غالب دی دا د دې سړي خیالي ده اسلام غالب کېدل دا نه دی چې زما جومات دې وران شي د اسلام غلبه دا نه ده چې زمونږ مدرسې دې ورانې شي د اسلام غلبه دا نه ده چې زمونږ قرآن دې شهید شي د اسلام غلبه دا نه ده چې د مسلمانانو ماشومان دې په بې دردۍ سره شهیدان کړی شي د
د اسلام غلبه دا نه ده چې د مسلمانانو خویندې میندې دا چې د کافرانو په چیرونو کې پرې فقها دا مسله ذکر کوي که چېرته په مشرق کې کافران ناپاڅېدل او یوه مسلمانه زنانې قید کړه د مغرب د آخري سره پورې په ټولو مسلمانانو باندې جهاد فرض دی دوی به راپاسي او دغه خپله مظلومه خور به راځوي او د اسلام او د قرآن او د مسلمانانو تاریخ په دې ګواه دی چې کله د اسلام په ابتدایي دور کې په علاقه د سند کې سبیله مقام باندې چې کله د عربو تاجران راکوز شول او د هغه سیب تاکوان ولګېدل یوه مسلمانه زنانې اغوا کړه هغې مسلمانې زنانه اواز ولګو ای مسلمانانو ما د دې ظالمانو نه خلاصه کړئ هغه اواز د مسلمانانو مرکز ته ورسید حجاج ابن یوسف په هغه زمانه کې بادشاه خپل وراره محمد بن قاسم دا 6,000 لښکر د مسلمانانو ورکو او ویلار شه وی ما ته به تر هغې وخته پورې آرام نه میلاویږي تر څو چې تا دا مسلمانه خور د هغې کافرانو ظالمانو نه رازاده کړي نه محمد بن قاسم رحمه الله د 14 کالو په عمر کې را روان شو سند ته راغی حمله یې وکړه سند باب الاسلام جوړ شو هغه مسلمانه خور یې رازاده کړه انو مسلمانانو ته سکون میلاو شو نن زموږ خویندې میندې د امریکې په جیلونو کې پردي دي که نه دي پردي د اسرائیلو جیلونه ډک دي او که نه دي کشمیر کې څونه تورسري څونه پیغلې څومره خویندې میندې یو هغه کافرانو نیولي دي او په قیدونو کې پرتې دي که نه دي پرتې الله فرمایي تر څو پورې چې دا مسلمانان چې دا ضعیفه او کمزوري زنانه دي تر څو پورې چې دا نه رازادې شي تاسو به جهاد کوئ هغه عقیدې پیغام و که نه وی دې مسلمانان ته ووایه چې دا زمانه نه خبر چې په ما باندې څومره ظلم کېږي او تاسو ووایئ د افغانستان تاریخ ولټوئ کم خلک چې د امریکې په جیلونو کې پراته وو چې په هغه خلکو باندې څومره ظلم شوی یو طرف ته سړی دی که په سړي باندې ظلم کېږي دا سړی به برداشت کړي خو بل طرف ته زموږ خور ده هغه ظالمان به د هغې سره څونه ظلم کوي دا د برداشت قابله نه ده دا د برداشت خبرې نه دي مسلمانانو ته الله ترغیب ورکوي دا په سوال او په مینتونو باندې نه کېږي چې تاسو به سوالونه او مینتونه کوئ بیلونه او تاریخونه به پاس کوئ الله وایي دا په زور رازادوئ دا به په زور باندې رازادوئ د کافرانو په سترګو کې به سترګې ورکوئ که په زور باندې که ستاسو خبره نه مني الله وایي دا عمل کې لوټي لوټي کا د آبادیانې ختمې که خو دا خپلې مسلمانانې خویندې ترې ازادې کوي نو اوس تاسو وایئ چې د کومو خبرو دپاره جهاد کېږي الله فرمایي اولنۍ خبره دا ده چې اسلام به صحیح غالب کېږي د جهاد په ذریعې سره به اسلام غالب کېږي دویم دا چې کمزوري مسلمانان به د ظالمانو د ظلم نه راخلاصېږي نو چې کله دا دواړه خبرې وشوې بیا د جهاد فرضیت ختمېږي نو ستاسو په دواړو خبرو کې یوه خبره شته نه اسلام غالب دی او نه مسلمانان محمود دي لکه د رسول الله مبارک په دور کې ظلم د مکې مکرمې اوسېدونکو کړی و په هغې کمزورو مسلمانانو باندې چې د رسول الله مبارک خپله لور زینبه رضی الله تعالی عنها د مکې مکرمې نه روانه وه مدینې منورې ته هجرت کو چې د خپل پلار د سوري د لاندې به ژوند تېر کړم د مکې مکرمې کافران خبر شول راووتل هغه زینبه رضی الله تعالی عنها یې په برچه باندې وواله د سورلۍ نه راغوزاره شوه زخمي شوه او د هغې زخمونو د وجې نه وفات شوه او د شهادت په لوی مقام باندې ورسېده او لور د رسول الله مبارک وه او هغه زمانه کې په هغه کمزور مسلمانانو باندې ظلم کېده په دې زمانه کې امریکا او اسرائیل لګیا دي په دغه کمزورو مسلمانانو باندې ظلم کوي په هغه زمانه کې د مدینې منورې کمزورو مسلمانانو دعا کوله ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ندق دعا د فلسطین هر خور هر مور هر لور هر ماشوم هر بوډا هر ځوان کې چې الله زموږ دپاره څوک راولېږي چې زموږ امداد وکړي چې موږ د اسرائیلو د ظلم نه خلاص نو الله فرمایي تاسو جهاد کوئ او الله وایي ولې جهاد کوئ الله وایي لږ په ځان کې غیرت پیدا کوي
دا کافران د شیطان دپاره ځان وجني که نه وجني. هغه امریکا چې افغانستان ته راغلي وه او دا خپل پوځیان یې دلته مردار کړل، دا د چا دپاره؟ د شیطان دپاره یې مردار کړل که نه؟ او په زرګاو په لکاو کیلومیټر سفر یې کړی او که نه و کړی؟ الله فرمایي لږ د دې کافرانو نه غیرت زده کوي چې هغه کافر د شیطان دپاره ځان وژني او ته د رحمان دپاره ځان وژلو ته تیار دی. الله فرمایي د شیطان دپاره جنګ کوونکي، الله وایي دا اولیاء الشیطان دي، نو د رحمان دپاره جنګ کوونکي دا به اولیاء الرحمان دي، دا به د الله دوستان دي. الله وایي لږ غیرت په ځان کې پیدا کړي. او تاریخ دې موږ ولټو، نن دغه په اسرائیل لګیا دي په فلسطین کې، د فلسطین لوټه د لوټې نه او قحطې د خښتې نه جدا کړه، مردارېږي پکې که نه؟ خو د چا دپاره؟ د شیطان دپاره مردارېږي. الله فرمایي تاسو ځان په اسلام باندې شهیدان کړئ، تاسو ځان د اسلام دپاره قربان کړئ. نو اوس که چېرته یو کافر د شیطان دپاره ځان وجني او یو مسلمان د الله دپاره ځان نه وجني، قرباني نه ورکوي، نو بیا یاد ساتئ چې اسلام د غلبه نه مېلوېږي او اسلام طرفګیر نشي موندی. اسلام به غالب کېږي نه. مسلمانان به په مخ د ځمکه د دنیا مالکان اجارهداران جوړېږي نه. اسلام غلبه، د مسلمانانو حکومتونه، د مسلمانانو غلبه دا الله د جهاد سره تړلې ده. بس نو ځکه الله فرمایي الذین، الله فرمایي دا هغه الذین هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی، یقاتلون جنګ کوي فی سبیل الله په لاره د الله کې. ایمان والا د الله په لاره کې جنګ کوي. ایمان والا ځان د الله دپاره قربانوي. ایمان والا ځان د اسلام د غلبې دپاره قربانوي. ایمان والا د مسلمانانو د امداد دپاره ځان قربانوي. ایمان والا د قرآن د نظام دپاره ځان قربانوي. او الله فرمایي والذین، او هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی، یقاتلون هغه قتال کوي یعنی جنګ کوي، فی سبیل الطاغوت په لاره د شیطان کې. کافران د چا په لاره کې جنګ کوي؟ الله وایي د شیطان دپاره جنګ کوي. کافران د نظام الهي په مقابله کې چې کوم نظام شیطانی دی، د هغې نظام شیطانی دپاره کافران لګیا دي جنګ کوي. الله فرمایي فقاتلو، پس قتل کوي اولیاء الشیطان، دا ملګري او دوستان د شیطان. الله وایي د شیطان دا ملګري قتل کوي. او بیا یاد ساتئ چې کافران ټول دا ټول په ټوله یو کفر یو ملت دی. په کافرانو کې زموږ د ترور زامن، د ماما زامن او د نیکه زامن نشته، دا ټول زموږ دشمنان دي. خو دا کافران چې ما او تا ته سوی نه، ځکه راته نه وایي چې په موږ یې لا وس نه رسي. چې کله هم د دوی وس بر شو، د کافرانو کوشش به دی چې دا اسلام د مخ د ځمکې نه ختم کړي، دا مسلمانان د مخ د ځمکې نه پناه کړي، او دا به رښتیا کېږي. ځکه رسول الله مبارک چې څه فرمایلي دا حق او سچ دي. نبي علیه السلام فرمایي داسې دور به راشي د ټولې دنیا کافران د مسلمانانو په قتل به داسې راجمع کېږي لکه څنګه چې دسترخوان خود شوی، په هغې باندې خوراکونه پراته او بېشماره خلک ولاړي او ناڅاپه اواز وشي هلکه دسترخوان له راځئ. دا خلک په منډه منډه ځي، یو بل له ټېرې ورکوي ځان دې دسترخوان ته رسوي چې زه چېرته وږی پاتې نه شم، زه د خوراک نه محرومه پاتې نه شم. دغه شان به د ټولې دنیا کافران دا به په مسلمانانو راپنډ کېږي. هر کافر به وایي چې زما په لاس کې د مسلمان سټ راشي، د مسلمان مړی راشي چې دا سټونه مات کړو، دا مړی خفه کړو، د دې لپاره چې دا مسلمانان ختم شي. صحابه د الله رسول ولې موږ به کم یو؟ نبي علیه السلام فرمایي نه، تاسو به کم دی، ستاسو تعداد د سمندر د ضد نه پسې وایي. خو څنګه چې سمندر ضد بېکارې که نه، دغه شان به مسلمانان بېکارې. د اسلام د غلبې دپاره دا خبره یاد ساتئ، د اسلام د غلبې دپاره، د اسلام د ترقۍ دپاره د لکاو او د زرګاو کافرانو ضرورت نشته. د اسلام د غلبې دپاره په شمار د ګوتو د یو څو مسلمانانو ضرورت دی. بس اسلام غلبه د جنګ بدر نه شروع شوې ده که نه، او په جنګ بدر کې 314 شهید شوي. د اسلام د غلبې دپاره داسې یو څو مخلصه پکار دي چې هغه په الله یقین لري، په الله ایمان لري، په الله بروسه، په الله توکل، د وخت د مناسب د زمانې او د حالاتو مناسب اسلحه ورسره. ځکه اسلحه راغستل دا د توکل خلاف دی. ځکه الله حکم کړی یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، الله وایي اسلحه واخلئ.
بس که سره وی چې اصلي څه ضرورت دی مونږ به صرف په منځونو باندې کافرانو ته شکست ورکو یا د اصلي څه ضرورت دی مونږ به صرف په دعاګانو باندې امریکا ورانو یا د اصلي څه ضرورت دی مونږ به صرف په خیرو باندې اسرائیل ورانو نو یوازې په دعاګان په منځونو په خیرو نه کیږي تکیدې نبی علیه السلام مبارک به حرم شریف نو پرې خو دی نبی علیه السلام مبارک په مسجد نبوي نو پرې خو دی نبی علیه السلام په احد او د بدر میدان ته نو تله او معلومیږي دا چې یوازې د خیرو د دعاګانو او د منځونو مسله نه ده بلکې مسله د غیرت ده مسله د قربانۍ ده نو الله قرباني جهاد دي چې بګوي نو سبا کوي الله فقاتلون بس قتل کوي اولیاء الشیطان هغه ملګری او دوستان د شیطان ان کید الشیطان بشک تدبیر د شیطان کان ضعیف الله دا ډیر کمزوري لري کله ټول دنیا را کافرات تدبیرونه منسوبي او ټکنالوژي جوړه کی خو د دې په مقابله کې چې مسلمانان ودرېدل کنه د دې مسلمانان د منسوبي به مضبوطي د مسلمانانو د ټکنالوژي به مضبوطي ځکه کافر د جهاد د جنگ میدان ته چې راکوزيږي هغه په جنگ کې په دې نیت چې ژوندې پورته لاړ شم د ځان د مرګ نه بچ کی او مسلمان چې د جهاد میدان ته کوزيږي په دې نیت کوزيږي چې زه به شهید کېږم ځکه موږ ځانونه په الله خرڅ کړي الله زموږ سره سودا کړی دا الله زموږ د ځانونو په بدله کې موږ ته جنت راکړي د مسلمان کوشش دی چې زه د الله د دین لپاره خص شم زه د الله د دین لپاره ټوکړي شم زه د الله د دین لپاره هغه د دنیا په ګوټ کې خپل وینه توی کړم نو الله فرمایي ستاسو منصوبه ستاسو ټکنالوژي ستاسو ایمان ستاسو غیرت الله وی دا مضبوط دی او د کافرانو د ایمان غیرتونه دا غیرت نه لري د کافرانو د منصوبي الله وی دا د شیطان منصوبي کمزوري نو الله وی مې یریږي د منصوبونه د دې منصوبو د ختمولو کوشش وکړي الله دې موږ ته توفیق راکړي بیا توکل الذين دهاغ کسان دی آمنو چې ایمان راوړي یقاتلون جنگ کوي فی سبیل الله فلا رد الله کې والذین وهاغ کسان کفروا چې کفر کړي یعنی امریکای والا اسرائیل والا دی یا هندوان دی یعنی هندوستان اوسیدونکي دي یقاتلون الله فرمایي دی جنگ کوي فی سبیل الطاغوت فلا رد شیطان کې الله فرمایي فقاتلوا پس تاسو قتل کوي اولیاء الشیطان هغه ملګری او دوستان د شیطان چې امریکای او اسرائیل او هندوان دي ان کید الشیطان بشک تدبیرونه او منسوبي د شیطان کان ضعیف الله فرمایي دا کمزوري دي الله دې